میړه ته یو ورځ وای بادشاہ ته خبرو کې ورته وای ته دوزخی. هارون رشید خو بادشاہ چې خزه ورته وای دوزخی، نو بادشاہ ورته وای چې وا خزه کزه دوزخی منو ته په ما طلاق ہے. اوس طلاق ټکه مونږ څه پیژنو، نه دې پښتنو خزه ملا چرته بچ پاتې دي. ها خبره ده پس زب طلاقی سارا روانم کور سره د روان دي دم رګیره ابل مرګری ته زب طلاقی کبه می پری خاو زب طلاقی ما پدری کانو به طلاق صاحب ته پګیره دی اور لکه نو خاصه خبره کا وکړ اور نږدې شمالي پتو په ولګي خزه خو د طلاق شو کور دی وران دی ولزما خزه د سیاسان نه د مولوی صاحب چې په طلاق شي اده سره وسته چل کې نو خپانه شي مونږ بیړي غر کده مونږ لا سب چرته تاسو په ایمان وای چې خبره د پاسه درې کانی غورځه کنه، خبره د پاسه چې خزه په طلاق ساتم کنه، خبره د پاسه چې خزه را باندې خور او مور دا کنه، د خور او مور دا سزا تاسو کا پدری کانی طلاقا پدری کانی طلاق دي چې وې دا خزه درنه داسي بیل شو چې ترسوی بل میړه نه کړي تا ته نه راوځي. نو زمون خزه لاسامي کم زیدي اما سره طالب سبق وینو ما ته چې مولوی صاحب زمون د مشرانو کوم چې ته کافر تیر شوی دی مال ډېر خدای خبر چې کم نسل کې مونږ مسلمانان شوي دا غند خورا روانو ول خدا زوس پوي شو مال ولې وې ما کې کله کله د خر رګ ټوپ وي نو ما چې دا چل څه دی خدای کې هغه کافر رګ را روان دی. نو غزیزانو اټول په مونږ کې اټول په زمونږ خزي زمونږ اولاد زمونږ طرز معیشت ته پلیت او مردار. بادشاہ اوس خزي ته وي خزي منډه کړه چې منډه کړه دروازه یې بند کړه. میړه ورته وی ولې وی چې تا مال طلاق راکړو اوس زما قتل تا ته حرام دی او ستا قتل ما ته حرام دی. راشي وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي درې طلاق ورکړي دي او بیا دې بل مسالې ته جوړ نه نو خزه راولې غلا نو په خزه عزت وکا کولما چې مولوی صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندینو ال تلارم او غسر می نکاح تړلو بیا هغه طلاق کړم او زرالم اوس می ته خپل میړه تراواکا زید وکا کول یو ورځ بل مال خور داس چل دې چې ما خپل چاته نکاح کړی نه او په ډولای کې مې نه ورکینولې نو منم نه زبدي ور نکاح کوم وی هغه تیلیانو مالک کابل مولا چې دی هغه می نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلې شي دا د پاکستان د مولا کار دی زیدو کا کولم دا زمون ملک دی دا زمون سړی هغه شهونه شو داغه نه پستم داغه سړی څلور بچي اته ورځو کې مې یو بچي ولیدو یو بنگالی نه ته د لاس د کرخو کې ما یو شیز دا کړو چې آرامي ولالي دا کرخه ا بنگالی ماته چې دا کرخه داسي دا سړی آرامي او چې دا داسي نو دا لالي دا غالک په مخراغه لاس مې ولاو کته چومې کته دا بنگالی خبره رښتیا و ما دا واقعي آرامي دي ځکه چې بي نکاح شوه ازنه چې عثمان زنه رسته تاسو راشي چې زموږ لاس وګوره آرام کینه حلالي او آرامي په قیامت کې پته لګي. تاسو پوه شئ قیامت کې باز ار سړی تا د مور په نوم आवाज کی د پلار په نوم باندې کی او د پلانې خزه زویا ځکه چې پلان